قدرمنو زموږ په ادب کې په پټه خزانه کې د رحمان بابا د مړینې کال 1118 قمري ذکر سوی و او له دې څخه بیا بحث پیدا سوی و. دا زموږ کلک یقین و چې دا عددي تېروتنه ده. 1118 چې دی دا کاتب دغه ملا عباس کیدای شي دا تېروتلی وي، یا ملا عباس چې د چا له نسخې څخه دا نسخه نقل کوي ښایي هغه کاتب تېروتلی وي. نو دغې تېروتنې زموږ په ادبیاتو کې بحث پیدا کړی دی او زموږ څېړونکو دې ته پام سوي دي. خوندور بحث دی. کله چې لوی استاد عبدالله حبیبي د رحمان بابا په ژوند باندې لیک کوي نو هغه وایي چې له 1050 څخه تر 1120 پورې د ده ژوند چې دی یقیني دی، یا په دې زمانه کې موږ د ده ژوند لټولی سو. کله چې بیا دوست محمد خان کامل صاحب خپله څېړنه وړاندې کوي د رحمان بابا په دیوان کې د ګل خان او جمال خان کیسه راځي، نو دی دا وایي چې د ګل خان او جمال خان کیسه چې ده دې ته که وګورو نو د رحمان بابا ژوند چې دی هغه تر 1123 قمري پورې یقیني کیږي. وجه دا ده چې دا د ګل خان پیښه چې ده دا په 1123 قمري کې سوې ده. د دې پیښې ذکر چې دی په تاریخ مرصع کې افضل خان خټک هم راوړی دی او دغه رنګه نور د مغولو د دربار کتابونه چې دي په هغو کې هم د دې سنې ذکر شته. په خپله میجر راولټي هم راوړی دی. نو تر 1123 پورې چې دی د رحمان بابا ژوند یقیني کیږي. نو ما تاسو ته وویل چې کامل صاحب لومړی سړی دی زموږ په ادبیاتو کې چې تر دغه ځایه پورې د رحمان بابا ژوند چې دی رسوي. وروسته چې بیا موږ ته د یونس بابا دیوان په لاس راځي. د هغه دیوان دی ما مخکې تاسو ته ویلي دي چې پټه خزانه یې ذکر کوي چې دا د رحمان بابا شاګرد دی او د خیبر دی او د ښه شاعر دی او د شعرونو نمونې چې دي له خپل تربور رحمت هوتکه څخه نقل کوي محمد هوتک. نو دا دیوان زموږ په ادبیاتو کې په 1456 یعنې 1978 کې له کابل څخه چاپیږي. که چیرې تاسو غواړئ چې دا دیوان نو دا د یونس بابا دیوان دی. په دې کې پر 114 مخ باندې یو غزل راغلی ده چې په کابل کې د دې غزلې څو شعرونه چې دي د رحمان بابا د مرثیه په نامه چاپ سوي دي او بیا دغه مرثیه چې ده بیا زموږ په ادبیاتو کې خوندوره څېړل سوې ده. کم مرثیه چې دی ذکر کوي یا کم د ده چې په شاعري کې حیثیت دی د یونس بابا د معماو پوخ استاد دی او ډېرې معماوې چې دي تقریبا 24 معماوې چې دي د ده په دیوان کې راغلي دي او زموږ استادانو بیا وروسته له محمدي صاحبزاده یې راواخې بیا تر اوسه پورې څوکه چې دي حل سوي دي. استاد عبدالشکور رشاد لومړی سړی دی چې پر دې باندې مقاله لیکلې ده او دا موږ ته یې راڅرګنده کړې ده چې د رحمان بابا د مړینې کال یونس بابا ښوولی دی او په معما کې یې ښوولی دی. نو کوم چې استاد رشاد څه نمونه دا معما حل کړې ده زه یې تاسو ته نن اسانه کوم. کوشش کوم چې تاسو هم ورسره ولد کم. لومړی به ستاسو پام دې ته راواړوم چې د دغه معما چې دی استاد ډېرې برخې ښوولي دي. نو زه تاسو ته د دې لومړۍ برخه درښیم. سرلیک به یې دا وي چې رحمان بابا په کوم کال مړ دی او که چیرې تاسو دیوان خلاص کړئ پر 114 مخ باندې هلته به تاسو د دغه مطلع غزل وګورئ چې پیدا له اشنایي سره هجران شه ځکه داغ مې په خاطر باندې ارمان شه. دا مطلع د لومړی شعر دی او مقطع چې د هغه دا ده پر لذت شعر به څوک کاندي یونسه چې په مرګ ځینې خاموش عبدالرحمن شه. په دې کې چې کوم د کار شعر دی د تاریخي مادې شعر دی هغه دا دی له رحمانه فیضیاب عبدالرحمن شه چې له دې سرایه په نوي سرای مهمان شه. په دې کې د رحمان بابا د مرګ کال راغلی دی. که چیرې موږ د معما حل راوباسو نو رشاد صاحب وایي چې دا په پخوانۍ املا کې به نه لیکو ځکه چې چې دی هغه په اوسنۍ املا کې به نه لیکو په پخوانۍ املا کې به لیکو. بخښنه دې وي په نوي به داسې لیکو چې پخوا کاتبانو
دا نوم نه لیکله. دا یې طریقه ده، دا به تاسو نه هېروئ. که هې په ګډه کو نو دا وزن چې دی دا زیاتیږي. دا په نوي به داسې لیکو: سرای مهمان. استاد وایي چې له دې څخه یو فګر راوځي د ابجدو په حساب باندې، او له دې څخه بیا یو خو دی دا توري اخلي، بل دی عبدالرحمن اخلي په دې شعر کې د ابجدو په حساب باندې د دې قیمت موږ ته راشي. نو په نوي سرای مهمان چې دی د دغه ابجدي قیمت چې دی 415 جوړیږي. څرنګه جوړیږي هغه مې داسې درته لیکلی دی، یو به در وښیم. د عبدالرحمن څخه استاد رشاد 415 ابجدي قیمت را ایستلی دی او په دې کې شک نسته چې دغه فګر جوړیږي. نو دا عبدالرحمن. دریم توری چې دی استاد راوړی دی هغه رحم توری دی چې 248 ابجدي قیمت دی. دا به تاسو نه یې راواستئ. اوس عبدالرحمن هم سته، په نوي سرای مهمان هم سته، رحم توری نسته. بحث له دې ځایه شروع کیږي. رحم توری چې دی که چیرې موږ فیض یا فیضیاب توری په ابجدو کې واخلو یا رحمان واخلو، نو بیا د رحمان بابا د مړینې کال صحیح نه ځینې راوځي. له فیض څخه 890 ابجدي قیمت راوځي، او یاب لایکه که په ګډه کو نو له دې څخه 14 راوځي، دا 903 جوړیږي چې بیا زموږ کار نه راکوي او دا حساب ډېر زیاتیږي. نو دلته معما ده. معما چې ده د حل کېده غواړي. که چیرې موږ و دغه فیض توري ته نظر وکړو نو د معما پوهان چې دي وایي په دې کې به تاسو بل مطلب لټواستئ. له رحمان فیضیاب عبدالرحمن یعنی له فیض څخه به رحم مراد واخلو، یعنی رحمان بابا چې دی له الله تعالی یا له رحمانه فیضیاب سوی دی، داسې به واخلو. نو د معماو په اصطلاحاتو کې دا مبدل منهو چې ورته وایي، یعنی فیض توری موږ بدلو په بل توري، په څه شی بدلو؟ په رحم باندې. نو دا ته فاسد وایي. نوم یې څه دی په معما کې؟ فاسد. او کم توری چې موږ د فیض پر ځای ورسره لګو هغه رحم دی. دغته د معما پوهان چې دي هغه کاین وایي. نو کلیه دا ده چې مبدل منهو چې دی دا فاسد سی، یعنی د فیض او یاب توري معنا زموږ نه ده پکار، بلکې د دې د مفهوم معنا پکار ده چې هغه رحم جوړیږي. نو د رحم نو د دغه معنا د فیض مبدل منهو فاسد چې دی دا مطلوب نه وي، او مطلوب چې وي د مطلوب جز چې دی هغه کاین وي. په دې معما کې رحم کاین دی. نو زموږ استاد چې دی یا د ابجدو په قیمت 248 جوړیږي. اوس بیا زه تاسو ته نور اسانه کړم. پی چې ده د ابجدو په قیمت یا په عربي کې پیستنه، نو موږ بیا د بی په قیمت اخلو، دا 2. د نون قیمت 50، واو 6، ی 10، سین 70، ری 200، او الف چې د 1، ی 10، میم 40، ه 15، میم 40، یو الف چې دی بیا 1، نون 50. دا موږ ته 415 بیا راکوي. دغه رنګه عبدالرحمن چې دی دا 80، عین ب 2، دال 4، الف 1، لام درس، ر 200، ه 80، میم 40، نون 50. دا چې موږ سره جمع کو دا 415 ځینې جوړیږي. دا یې ده. اوس نو پاته رحم توری سوی. له رحم کې له ر څخه 200، له ه څخه د ابجدو قیمت چې دی 8، د میم څخه 40. دا چې بیا موږ سره جمع کو پرې وځای کو دا 248 ځینې جوړیږي. نو 415 بیا 415 او 248 چې موږ سره جمع کو دا 1128 جوړیږي. دا د رحمان بابا د مړینې کال دی، یعنی 1128 قمري چې ده په دې کال باندې دی مړه سوی دی، او په دې کې شک هم نشته. اوس استاد رشاد وایي و اتفاقاً که چیرې موږ په نوي سرای مهمان شه د شعر دا مصره وایي عربي ته واړو. اتفاقاً شای زموږ د یونس بابا دې ته پام نه راغلی، لیکن د استاد رشاد پام راغلی دی. هغه وایي
نو له دې ځایه جوړیږي ضیف بدار جدید یا بدار جدید کرې زیر نه کړي که. نو ضیف چې دی دا دوې یې لري، مشدده یې چې ده دا د معما پوهان نه شمېري. معما کې مشدد توری دوه نه شمېرل کېږي بلکې یو شمېرل کېږي. نو د استاد رشاد وینا دا ده چې دا به داسې واړو ضیفي بدار جدید ولیکو. نو له ضیف څخه د دوو یو په نسبت باندې موږ د ابجدو په قیمت 900 راباسو، بدار څخه 200 راباسو، له جدید څخه 21 راباسو. زوا د 900 یې 10 یې 10 فی اتیا بې 2 دال 4 الف 1 ر 200 جیم 3 دال 4 یې 10 دال 4 900 200 او 21 دا چې موږ سره جمع کو دا فیګر دا هم 1128 راوځي. یعنی له هغه عربي عبارت څخه موږ د رحمان بابا د مړینې کال چې دی دا راایستلی سو. نو دا د رحمان بابا د مړینې له شکه وتلی کال دی چې د معما له لارې یونس بابا موږ ته راښوولی دی.